عزتمند مسلمانانو د انسان دپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات ضررناک شیز ګناهونه کول دي. وجه دا ده چې د دنیا نور ضروري شیان اگر چې نقصاني دي خو د هغې نقصان عارضي دی، یا به پخپله ختم شي یا به په څه دوایي سره ختم شي یا زیات نه زیات په مرګ سره، خو به دغه تکلیف خامخا نجات ومومي او ختم بشي او د مرګ نه خو انکار نشي کېدی. خو لیکن د ګناهونو چې کوم نقصانات دي هغه نه ختمېدونکي نقصانات دي. په دنیا کې هم انسان ته د ګناهونو نقصان رسیږي او په آخرت کې هم په طریقة الاولا سره انسان ته د دې جزا وررسیږي. الله جل شانو فرمایي په قرآن کې بېشک کوم خلک چې ګناهونه کوي ډېر زر به دوی ته بدله ورکړی شي د هغه عملونو کوم چې دوی کول. بل ځای کې الله جل شانو فرمایي او څوک چې د یوې ذرې برابر بدي وکړي نو دی به د قیامت په ورځ د دې جزا وګوري. بل ځای کې الله جل شانو فرمایي څوک چې بد کار وکړي او توبه ونه باسي نو دته به د هغې جزا ورکولی شي. نو عزتمندو مسلمانانو ما تاسو له پکار دي چې د ګناهونو نه ځان وساتو. سړی بیمار دی نو هغه په دوایي به سیټ شي، په دوایي سیټ نشي نو هسپتال ته یوسي، هلته به علاج معالجه وکړي، په هغې هم سیټ نشي. د هغه آخري تکلیف چې دا مرګ دی. او چې کله انسان ګناه کوي، ګناه د پاسه ګناه کوي، الله جل شانه دله مهلت ورکوي، روټۍ پرې نه بندوي، چای پرې نه بندوي، د چې کومې ساګانې اخلي هغه الله جل شانه په ده نه بندوي، یخې یخې هواګانې الله جل شانه په ده نه بندوي. لیکن الله جل شانه به دله بیا په آخرت کې درناک عذاب ورکوي. څنګه چې الله جل شانه فرمایي چې چا د ذرې برابر نیکي راوړه بدله به ورته میلاویږي. ذره موږ او تاسو پېژنو دا منځ باندې نه تقسیمېږي، ذره هغې ته ویلی کېږي. نو راځئ چې نن الله جل شانه نه د خپلو ګناهونو توبه وباسو، ځکه چې الله جل شانه ډېر بخښونکی مهربانه ذات دی او الله جل شانه ګناهونه معاف کوي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي.